د سروتی شریف په سبقونو کې هو شته بچي خبره باندې وایي طالبان او د قشبندانو په سبقونو کې هو نشته خو کله چې توجه کړي په هو سره توجه کړي د خدای په نوم نه دی نه هو سره توجه کړي کوم هو گویا هو باندې کسانه چې مسجد نه आवाजونه کوي چې نه هغه جدا आवाज دی ډاډه نه आवाजونه کوي تاسو به اورېدلی کنه ګونګانه आवाजونه کوي چې کوم هو گویا لاړ شه دربار د سلطان باهو رحمت الله تعالی دربار ته چې په هو کې هغه کمال کړي چې چشمه دې چې ودی کنه دا شیک کار ور کوي کنه سمون حکم نه دی د خخت نه आवाज راځي هو مرغې چې کوم دغه په دربار کې ذکر کوي هو دې خو ذکر کوي من شيء الله يسبح بحمده واته کې دا ذکر کوي هو ذکر کوي روزه مطهره ده هو आवाज راځي دغه نه خبر نه ده هو आवाज راځي چې کوم د زمکه نه ده هو आवाज ټول هو आवाज طالبان حق باهو سلطان باهو بیشک باهو زنده باد باهو بابا اسو چې بیا دا به ګستاخ نه به ځای کم دی سره د شیخای به ورسي طالبان سره ډالر ورسي کڅو زموږ اولیاء مبارکانو ګستاخی کوي همغه کله شیخ څه کنه ای شیخ څه پرتا حلاکه چې دا اولیاء غیرت نه کوي ایمان نه دا خو بیا دا ګستاخ نه حضور اسلام بیا دا د صحابه بیا دا د اولیاء بیا دا ته دي شیخ څه دی ولې شیطان ورکوټه شیخو سم شیخ نه ال شیخ دا بلان دې باور شیخ نو فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه بیا دا ګستاخ ده کوم ده چې موږ دا غیرت ونکړو څوک به کوي چې موږ دا یو دفاع نکړو موږ د قادریانو دفاع نکړو چې شیالو نکړو سروردیان نکړو د قشبندیانو دا یو دفاع نکړو دا ولې دا یو د لنګر ولې کړو موږ تاسو څه کړو دا چا کړو څوک وایي جانان وایي دا یو د خاطر تاسو باندې باران چې دغه د برکت تاسو ته رزق درکولې کیږي حواله مارې ستري صحیح څه نو دا چا لنګر کړو موږ دا کې لنګر په هغه غیرت کې خو نه مقبوردار یې کنه بے غیرتا نه دا چې څنګه عاشق رسول وای غیرت تر بچلیستا روزه کې قرآن خرڅه دې کوم دې بس تاسو چې قرآن دا کې نه ودیو دفاع وکا ایمان دې سلامت شي قرآن باندې کوی نه عقیده دې برابر نه عمل دې برابر نه دې ټول حقوق او شبهات دي غلطي ترجمه دې ذکر دې په دا چې مقصد څه جوړ کړل پیسہ راکا چې ورې نه کې ورځي ولا انما الاعمال وانما لكل امرئ بس د بخاری شریف اول حدیث دی کنه د مشکات شریف کتاب الایمان اول حدیث تم قرآن له راغله انما الاعمال بالنیات سب نیت پیسہ بس پیسہ به ملایي ثواب به ملایي بیا د خدای عظیم کتاب د پیسو د لپاره استعمال بعد یاران دا چې د خدای رضا لپاره کوي وقلیل ما هم وقلیل لکه اهل کتاب ډېر دا کار نه کوي نو بعد به کنه من اهل کتاب بعد به اهل کتاب دا چې لا یشترونا بیاات الله ثمن قلیل دا به شکان رسول کنه خدای د رضا لپاره قران وایا چې په مقلا ان الله يرفع بهذا الكتاب اقوام تګور چې خدای تعالی سره عزت درکړي او تر هغه پیسو د لپاره قران وایي چې پیسې د لادر نه کې دی نه ورځي ولا وای دا قران قدر نه کوي وای قران قدر نه کوي بهر هغه خدای پاک موږ مخلصین جوړ کړي قران خادمان خدای موږ جوړ کړي رزق طالبان ما دا ور خدای ور کوي کنه لیکل دی کنه زیاتی کمی خو نه کنه اختیار یې تعالی راکړي چې په خپل کې چې کم نه طرف کې او په بدو کې طرف کې ملاوي کی بات صحیح کمه به څه بدل راځي که په سودو کې طرف کې سود کې ملاوي که په جواري کې ملاوي او که حلال او طیب چې کم دی طرف کې نه پای کې نبی علیہ السلام فرمایي خدای پاک څنګه نه وایي جبرئیل سما ته وایي چې وان النفس لن تموت حتى تستكمل یو نفس نو باندې تراو ته بجری خپل مکمل کړه چې نبی علیہ السلام فرمایي خبر فاجملوا في الطلب رزق طلب کوي خو خیر طریقې څخه طلب کوي فاذا قضيت الصلاه فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله الكاسب حبيب الله کله غره طالبانو نور خبره په ځای باندې پاتې خو دې کې دا خبره صفاشه کې دا ترجمه غلطي ده فتوی غلطي دي نن ټیم پورا د محمدیه سکپ لګیلا دا خارجي خبره چې الحمدلله وای نو څنګه بشي الحمدلله ونه وای څنګه بشي چې کوم ده الحمدلله چې کوم دی وای په تراویح خلک الحمد وای کنه تراویح خلک الحمد وای کنه نو دا مانځنه هم کار کوي دا ختم له هم کار کوي چې کوم ده خو د زمانه هدايت ده ولې چې غریب ته شکو صبح دغه شي الحمد چې په تراویح کوي کنه نو د مانځه لپاره وای کوي کله مانځه لپاره نو ختم بیا پاتې کی پکا ته چې دا پرول شي د مانځه لپاره ولې شي د ختم لپاره مطلب دا ده
چې الحمدلله اول صورت دی کنه نو پکاره چې ختم کړي نو پکاره چې یو الحمدلله توای سره بارا مانځه بارا بل دې ته بیا وایي سره بارا ختم نه دا غلط خبرې طالبان دا الحمدلله چې تاویل په مانځه کې د مانځه د پاره هم شو ختم د پاره هم شو کوم دی خبره باندې کویږي داګه د پاره واسطه یو رکوع کړل درې ځل پکې تاسو ویل سبحان الله نو بده ګوره فرض ادا شو ادا نشو واجب پکې ادا شو ادا پکې نشو او مستحب پکې ادا شو ادا نشو او کوم پنځه ځل نو دی وزن دی انفرادي موضوع بیا خو نور نه راځو شو کنه یو شی د ډېرو لپاره کار کوي کنه کوي په یو غشي باندې خو درې کار کوي کنه په یو غشي باندې نور ځان لیکلي دي چې سره د آیات د سجدي باندې راکټه شو او رکوع وکړه نیت د سجدي اړه کړه نه سجده پکې را ده کنه سجده پکې وشو پکې او کتا چې کوم د آیات سجدي یو وړاندې الله صاحب له شرع ته وړاندې لاړې او بیا راکټه شو رکوع ته وکړه پر رکوع کې تا نیت کو چې دا دې څه د پاره شي سجده لپاره نه شي او د مانځه لپاره دی چې رکوع ده نماز پر رکوع ده کنه تا نیت دا وکړه موږ وسیم ده ورشه دا د سجده پکې دې نه شي جوړ لپاره کار کوي کنه کوي نور دې ځاشه کنه کاش ته زمانه یو کتاب په درته کې ویلې دا ټول خبرې مې درته سبا کړې په دا خارجي خبرې دي کوم دا چې ټول مسلې ما کوم چې کوم کرانی ګراته دا خبرې کوم نه خو دا ټیم مسله ده کله څنګه دا نو تاسو ته اوسنه په ماده ته حل کوله هو دا ټیم مسله ډېر پاتې دی کوم او دا ګرول زګونم ډېر پاتې او ټیم باندې نه خیال ساتو اوس بل کومنده واخلو کله ګوره طالبانو ترجمه باندې کوشش ولا تشترو بیااتی ثمن قلیل تاسو ما اخلی زما احکامات بدلول باندې پدې کې طالبان چې څومره وګوري صرف الا ماشاءالله یو کس به چې صحیح ترجمه به کړی په دې کومه مترجمینو کې یو سټپ دی چې صحیح ترجمه کړي سټپ دی او هر څه نه دی سټپ دی کوم دی خو کله کله کوم دی هغه صحیح خبره کې خطا ته خطا وي صحیح ته صحیح وي خدام هغه نه وایي راشه د تم چې په دې کتابونو کې یو دم دا ترجمه کړی دا د دې درته نه یم استاد دې نه پېښم شیخ دې نه پېښم ما ته خبره قرآن دې صفاګلا په قانون مې ته صفاګلا خاصه که څو کوئی چې کوم دې باندې یو غړ خرما شرموله واګانو مکتبه ته ورغلم په دې وراته شروع باندې دې واشه خله خرابتي کنه هر صبر عادت نه ورو رایا طرف ته وې دې ما ترجمه وکړه ترجمه کې دا چې مغرب پایتونه باندې پیسې لګې دې ما ترجمه غلطه ده وای چا وایي چې غلطه ما راواله دې بیان القرآن دې هغه کتاب دې بسره او سمای ترجمه وکړه چرا مت لو میرے احکام کے بدلے میں مت لو میرے میں پیسے فقہت الذی ما ته ځکه وایي مې لاړم دا سوال راغله مو سوال نه کاوه چې څنګه نه راوستله مې مو نو ټول راوړي کتابونه خو خدمت کوو ساده خو نه راغله چې چاندا واچې کنه مدرسې لپاره چاندا خو نه ټول پیسې مرو کتابونه اخلم مې دا صفات بازار ته بدل کې به واخلم او ما مخصوص شرمول راشي چې بلاله دې دوی ګوري هغه بیا راغوي هغه خو لري خارختي نه پټکوته دې څنګه ته ګورم دا څنګه دی ولم شیخان دی وای هغه خو راځي بل خر نه ولا مې سنت نه پس دعا په دې چې مې څه بدعت کوي انا کدا باس ته اوس دا خبره دا ځای دې کوم نه نو هم بیا سم ته کوم چې څو خر راوځي بیا سم خوشالي وګڼه سم خوشالي ګرانګو نه بیا ورځو کنه مې خد ناروا ده چې نو خوشاله خبره کوم څنګه ولنه مې تاسو ته کوم امداد الفتاوشته د حکیم علومات صاحب پچا پرتا ده وی دا غاګو دا میدان راویلا ما خو زه پکې کتل او پکې په پاریس کې مې راوړو دا غاګو دا میدان ما حکیم علومات صاحب په لیکلي چې ټول نفس دعا کول دي مسنون او مشروع دي نه دې نه انکار نه دی کړي مگر الا نائقن هغه د خلق غاڼې دونکي الله دې دلته سبيل هوا وای تراکوي مې دا والا سیری کتر گزارے کوي زازا وای مې لا هم مناظره وشو کنه یې خیري غلطه یو بل خدای ولودي سنیانو شو کثار شي ګر خیري لرا خلاصو د شي ګر خیري له پلا جو سلام ګر خیري ویا سنیانو ګر مګان شتا ګر خیري موږ شتا مثال دی کوم دی نو دې مصیبت یو ځل کلی هغه سن یا رسول الله مشرک صدا او موحدین صدا څه شدا هغه سن یا الله نو زموږ سنی هغه دغه بده خبر به څنګه کړو مشرک کی صدا سے یا رسول اللہ موحد کی صدا پر بل در غلی کړي یا الله نو ته ته چې مناجات مقبول تل راواله را نو یی دا غده وي هغه ته بڑا بچو دا سبه پایو د سړي هغه سړي سم دا لګ نو وګوره چې دا سړي هغه کتاب د چا ده هغه سره په تاسو سره کتاب کې لیکلي یا رسول الله او خلک را ماده چې په موزه باندې
او ګیر خړې له سره وره موږ مهران دي هدا څه سونی لا ګوروس وای دا څه لیکلو حکیم علماء سره مشرک دی وای وای زه تاسو باندې کتابونه خرڅوم نه له دا هغه کتاب چې زه تیرانه مس پیسې راځنه سمدستي را باندې مې کتاب پیدا کوس ما زه پروت دی تیار چې دا دغه ورځ ما ایران کله ګورې دا باندې کمنډه او مزل او خدای په دې زموږ ایمان نه خطا کوي ولا تلبسوا الحق بالباطل تاسو مګړاوي حق د باطل سره روا ختم نه ناروا ختم نه دوړه په یو ټز باندې مکش کوي باندې روا دي باندې ناروا دي روا اسخاتونه او ناروا اسخاتونه مې یو ځای کوي باندې فرض اسخاتونه باندې روا دي باندې ناروا دي حق جدا کې باطل جدا کې روا جدا کې ناروا جدا کې حق او باطل سره وتكتمون الحق تاسو پټوي حق وانتم تعلمون تاسو وای ګنتی حق پټاو احکامات پټول غنو واقیم الصلاه قائم کې منځل روات زکات اور کوي زکات ورکو مار راکین رکوع کوي رکوع کوي دوسرا اتامرون الناس بالبر تاسو امر کوي خلق ته پنه کوي سراوتن سو انفسکم تاسو هروي خپل ځاننا هره ونده خروي موږ وای دعوت چلو خیر کې بخبره کې عمل وکړو چې موږ څنګه کوي سیاري په ټي وي او کار بنای بلته په دعوت چلے او که بخبره کې عمل نه کې خیر دی وای قرآن سے فرمائی اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الكتاب تاسو حال لاره چې تلاوت د کتاب کوي افلا تعقلون تاسو د عقل نه کار نه اخلي سورۃ الصف کې خدای په څه فرمایي اته اجتماع کې لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون هدا پروا نه کوي پروا نه کوي کدا ګورې خدای په دې منګه عالمان عاملان او راسم علما جو کی خادمان واستعینوا بالصبر والصلاه تاسو امداد وغواړئ چاته وایي ته وایي کنه که پیسې کمې شي صبر وکړئ موږ کوي دا نه خدای کوي ان الله هغه ته وایي کړه ټوړې موړې کمې شي کنه خدمتونو کې څه ملاوي شو قران ته کې نه شنو صبر کوي بس خدای په تاسو امداد کوي کنه ان الله تاسو ته وایي خدمتونه پرې دا قران ته کې نه چې خدای په تاسو دې کوم دې تاسو دې نه مرګ نصرت وږي کنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو بس خدای پاک دې روزي رسان دې خدمت کوي کوم دې طالبانو سره ستې واغلسته کم خدمت لپاره وخت دی وغه کار کوي طالبانو دې مالی خیر ساتي کنه ساتي نو چې ته خپل دې خدمت کې طالب دې پریشر ته وګړي وړي نو د روزي کوم باندې کوي کنه باندې او خپ عزت باندې دی کوي کله څنګه او کله دې پرې خو په خپل پسې منډه وي لکه دا باندې سپي پړې رانو کله ته وایي کنه خدمت نه کوي له په موډارو پسې ځکه ګرځم کار چا درډب درته کله څنګه اته خدمت والے څه څنګه چې کور کې خپل دې خو مراد ساتي کنه ساتي موږ د خپل نمبر شو چې موږ خو دې خدمت کوو ساتي کوم کنه مساجد خرم ساتي کنه عزت هم ساتي چې کوم او به مور خپل ځکه کنه غره بتا چې مور مسر کیږي اول به سوال دا او تاج یوم القیامه کله ګوره طالبانو دا خبره ډیره مزه کې خوشلک مزه مسره کوي کنه طالبانو خيار ساتي دي چې تاسو ګمراه نه کې چې واستعینوا بالصبر والصلاه وسیله پکې نشته حیاتونه خدا سره لیکلي کنه اپا تؤمنون او تصریح بسم الله نه په معنا کوي کنه کوي دې خبره ته خیال ساتي څو دا ونه چې واستعینوا بالصبر والصلاه شرم لګم کدا ګوره طالبان و ان لکبیر بیشک دا ګرام کار ده الا الخاشعين مگر ګرام ده پچاوله الخاشعين باندې خدای په خاشعين جوړ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم الذين لا كسان يظنون شدي ګمان کې یقین کوي انهم ملاقات ربهم چې بیشک دې ملاویدون کې د خپل رب سره ملاقات وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه سلام ملادي سلام قولا يا رب الرحيم ملاقات وي وانهم الیه راجعون بیشک دی الله جل جلاله ته رجوع کون کړي مظلم په سره راغلا پرون لگا وس مگر ضرور بس شادي کې راغلا ضرور به ګرمي وي شوق صلوات و سلام وای بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
نیبر الگ ځای کشش مه کوئ تا رحمت اقل پر کوئی ته کشش مه کوئ پوښې جب سے پوهېږم. یا بنی اسرائیل اذکروا، اے اولاد د یعقوب علیہ السلام تاسو یاد کړئ نعمتي التي نعمت زما هغه انعمت علیکم چې ما انعام کړو په تاسو باندې، وانی فضلتکم او بېشکه ما فضیلت درکړی و تاسو ته علی العالمین په هغه ټول مخلوق د خپلې زمانې باندې. دې ځای ته راوړه العالمین کې الاسلام لپاره استغراق کوي. استغراق په دوه قسمه ده چې کومو کسانو مختصر معنی ویلي هغې ته پته ده چې استغراق دوه قسمه ده، یو حقیقي ده یو اضافي ده. اضافي د خپلې زمانې خبره ده، د حضور الاسلام امت باندې دې فضیلت نشته. دې استفاده کې اکثر ځګونو کې دې ته خطاب شوی دی او د دې ساده کارونه نه دي شوي، نه دي کړي. د دې مشرانو دا کارونه کړو چې کومې غلطې خبرې مشرانو کړي، غلط کارونه کړو، خطاب دې ته شوی دی او کارونه مشرانو کړو. د هغې وجه دا ده چې دې هغې ته اکابر ویل، مشران یې ورته رحمه الله ورته فخر یې پرې کوه او راضي و ورسره. نو ځکه دې ته خطاب کېږي. رضا په ګناه باندې ګناه ده، رضا په کفر باندې کفر ده. ونه کارونه مشرانو کړو چې کوم کیسې را روانې دي، خو دې ته خطاب ولې دی ځکه دې هغې مشران کړل، عقیده یې ورته مشران یې د هغې په غلطو باندې چې کوم دی راضي و بد یې ورته نه ویل. نو اوس هم چې څوک په خپلو مشرانو باندې فخر کوي او مشران یې غلط خبرې کړي، بې ادبیانې ګستاخیانې کړي، دې هغې ته بد نه وایي، اکابر ورته وایي، هغې ته خطا نه وایي، نو په دې ګناه کې اوس هغې شریک کېږي بیا. واتقوا تاسو ویرېږئ یوما د هغه ورځې نه لا تجزي نفس چې بدل نشي ورکولی یو نفس عن نفس د بل نفس نه. د دویم نفس نه مراد نفس کافر دی. کافر دی چې کوم دی قیامت په ورځ باندې څوک فایده نشي رسولی، نو ته مسلمان فایده رسولی شي نو ته کافر فایده رسولی شي. دویم نفس نه مراد نفس کافر. ابن عباس رضی الله عنه فرمایي د دې نه مراد نفس کافر دی، یعنې قیامت په ورځ باندې کافر دپاره نه شفاعت شته، نه فدیه شته، نه هغې ته فایده رسول شته. نفس مطلب ذکر شوی دی، قید پکې موږ ولګو د نفس کافر هغې دپاره آیتونه را روان دي، ځکه د مسلمان دپاره شفاعت شته. قرآن کې آیتونه هم را روان دي او ځای باندې به ټول راغونډ کړو او احادیث هم د هغې دپاره شته. نبی علیہ السلام فرمایي شفاعتي لاهل الکبائر من امتي، زما شفاعت زما د امت د کبایرو ګناهونو والو دپاره دی. صغایرو والو دپاره هم که چې کوم کسان ګناهونه پاک دي او ګناهونه نه کوي هغې دپاره هم کوي، د رفع د درجاتو دپاره. د مسلمان دپاره شفاعت شته او د کافر دپاره شفاعت نشته. هغې دپاره ایتونه او بیا بل ځای کې انشاءالله موږ راغونډ کړو. هغه کسان چې هغه افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض مصداق وي، لکه دې ځای کې معتزله به واخلو. معتزله د دې آیت نه داسې نور آیتونه دي چې کوم دی شرقایت کې د هغې بعض آیتونه ذکر کړي، فما تنفعهم شفاعة الشافعین. دغه شرقایت ذکر کړی په نفي د شفاعت باندې دلیل د معتزله دپاره. څوک چې د شفاعت نه مطلقاً انکار کوي نو هغه کافر دی. ولې کافر دی؟ ځکه چې د نصوصو قطعیو نه انکار راشي. مؤمن چاته وایي چې په ټول قرآن باندې به یقین کوي او چې یو آیت نه انکار شي کفر دی. شفاعت اثبات لپاره به آیتونه یو ځای کې راغونډ کړو او ټول به چې کوم دی ولي کوم ځای کې نفي راغلی د کافر دپاره راغلی ده، چې اثبات راغلی د مؤمن دپاره. نورې مسلې نن ترجمه کې ضروري دي، هغې باندې به تفصیل کوو، ځکه دې کې دومره تفصیل نه شو کولی، آیتونه نه شو راغونډولی. دومره یاد ساتئ چې نه څه کوم ځای کې د شفاعت راغلی د کافر دپاره راغلی نه، اثبات راغلی د چا دپاره؟ مسلمان دپاره راځي. درېیمه سپاره کې راځي من ذا الذي یشفع عنده الا باذنه. دا ځای په ځای چې کومه خبره کوي دا د کافرانو تمه ختمولو دپاره. ځکه کافرانو به دا عقیده ساتله، بوتانو نه به هم دا عقیده ساتله هؤلاء شفعاؤنا عند الله، دا بوتان به زموږ دپاره سفارش کوي د خدای پاک په بارګاه کې. دې تمې دپاره عبادت هم د هغې کوو. ما نعبدهم موږ عبادت نه کوو د دې بوتانو الا لیقربونا الی الله زلفی، مګر دې دپاره چې دا بوتان موږ خدای پاک ته نږدې کړي. سورې زمر اول رکوع د هغې تمې ختمولو دپاره. نو کوم کسان چې معتزله دي یعنې شفاعت نه مني، چې نه مني شفاعت او د نصوصو قطعیو ثابت دي، بې شماره احادیث متواتره ثابت دي، نو هغې ته بیا په پښتو ژبه کې کافر ویلی کېږي. بیا که څوک ورته کافر نه وایي نه دی وایي، ورته پروا نه کوي، کوم پلار دی ورته وایي، نیکه دی ورته وایي، خیر دی. موږ هغې سړي ته کافر وایي چې څوک د نس نه انکار کوي.
قرآن ورته حدیث یو دی قانون ورته وي شرقایت ورته خپل باندې وي رد نصوص کفر دی نو دا د شمار نصوص راغلي شفاعت باره کې چې دې راځي شفاعت نه مې او تعویلونه کوي په دې څه نه بطن نه بږي کوي نو څه شو فتؤمنون عباد الكتاب قرآن وایي چې بس باجی مانی باجی نه کافر مؤمن نه چې ټول باندې فما تنبهم شفاعت الشافعين نه دلیل کې بشکره شرقایت کړه نه په شفاعت دلیل معتزله او دفاع هغه ځکه چې تاسو راوړی طالبانو دا حکم زمير کافر او راځي فما تنفعهم ده حکم زمير چا راځي او یاره کوم ځای راځي چې اصحاب الحق جو توحید او ادم توحیدیان دي شرقایت بل اوله کې ځان ته ویل خیر توحیدیان ته توحیدیان چا راځي کوي مسلمانان راځي په خدای دروغ دي کوم دروغ نه دي خدای په کافرانو راځي کړي او دې چا راځي کوي دا حل اصحاب الحق او توحید والا وسنی توحیدیان شفاعت نے انکار کئی لگئی خباست کئی افتؤمنون بعد الكتاب وتکفرون بعد ولا يقبل منها نبش قبل ولا منها حاضر قریب تراجی کی قانون دے کہتے کہ ہم تصویری او جاندی کہ ہم تصویری کم دے کہ دا باس راغلے دے کہ ضمیر منفصل ناروا دے ولا يسوغ المنفصل الا عند تعذر المتصل دې د پاره هدایت الله به سروز غونې ذکر کړو کافي څنګه غونې ذکر کړی پښتګم ذکر قانون بیان شوی چې زمير قریب تراجه کی او شی معنی موجودی دې په بعید تراجه ده لہذا زمير قریب تراجه ده قریب نه پس مراد نفس کافر ده کافر د پاره چې څوک شفاعت نشي کولای مسلمان نشي کولای الله نبی هم نشي کولای ځکه شفاعت د پاره کنیکشن شرط ده ایمان شرط ده ایمان چې نه وي شفاعت نشي نو شي قبل اوله ده نه شفاعت ولا يؤخذ منها عدل النبشي اغسل دين بدل مال فديا ولا هم ينصرون او نوام ندی سره امداد کولی زمونږ د لپاره ماشاءالله فدیه شته خغټه فدیه در سره مسلم شریف کې حدیث ته امامي کې حدیث ته نسائی کې غالبا مال استله مشکات حوالو کې مال استله نبی له سلام فرمایي چې کله قیامت ورځ شنو هر مسلمان ته خدای په یو يهودي پلاس کې ورکی او چې يهوديان خلاص یې وتا نصرانيان ورکی ولا انګريزان نه خبيسان ورته چې هاذا شکاګو کا من النار نور کراغلي دا ځکه د فدیه ته د فدیه د ساده نه باندې زموږ د لپاره فدیه هغه ټول څنګهان ورانی سو جهنم ته بدی کوي يهوديان نصرانيان زموږ لپاره فدیه ده څو کوئی هغه ځوانو چې 50 باندې قرآن نازل شوی حضور دې سم فرمایي حواله جات ما سره تفصیلی په دې کې ما باقاعده راځي فدیه د مسلمان لپاره شر او ګناګار چې اسقاط پکې چا نه کړی ځکه چې اسقاط یې کړو خو فدیه شوی ده کنه بیا خاصه مرزي هغه کسان چې فدیه مې دی نه وی لاس کوله څه ورکی یو يهودي وای دا واره راستا فدیه شو او جهنم دې لیکا کاو دا ورته مزه کاو مسلم دې دې او مشکات دې نور څه ستو څنګه حواله باندې استلمي کافر د لپاره فدیه نشته کله ځمکه د سرو زرو نه ډکه شي مل الابر ذهبا ولا ابتدا دې فدیه ورکی نه قبلي اور مسلمان بارک نبی علیہ السلام صبر من مات وهو يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه سوچ مرشد اگر اخر سے اعلان رہے بعد دخل الجنه باقی جو نمک کی تفصیل لے کر دخول یا ولی صدا داخلی کنا خی پستے را پستے اس پاکی گنا وہ دخل الجنه یقینی ہے بس کافر رفار جن نہیں سمجھتے ولی زیاد گیا وقت نجیناکم چمن نجات کړه تاسو من آل فرعون د آل فرعون د فرعونیان د عشق متبعين دي ګورکم خطاب موجوده کسان ته دا کارونه د مشران سره شوی دي مشران باندې احسان په شران باندې احسان دي ته دې هغه مخکې چې کوم احسانات د دې سره شي دا تذکرہ وته کوي دا بدعت نه ده چې په مشران باندې کوم احسان شوی دا غیر نعمتونو تذکرہ کې ذکر کوي کوم د خدای په اړه حکم کړي وذکرهم بایام الله د خدای په نعمتونو تذکرہ ورته کوي بار راځي ورول خلک څه کوي هغه چې بشمار د رحمت للعالمین دنیا ته راغلي دا غیر انعامات او تذکرہ ورته کوي کسه کو ته بار وفات او هغه د وفات مبارک شي موږ ته بار وفات نه وایو غم نه کو د غم نه نه له سمونه کړو درې ورځې پس غم ناروا ده چې ستو حواله د مټول کړستلې دغه د پر د غم مبارک شي موږ د پر خوشالي مبارک او مامور دې دې کوم نه دا ګورځه په دې د مشران خدای حکم کړو وذکرهم بایام الله خدای په نعمتونو تذکرہ واما بنعمت ربک دا ټول نعمتونو باندې نعمت څه ده حضور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین دا قرآن ناس شاده په نشي نه ولا خدای قانون نه دی کنه دا خیر ده ما د قرآن شاته نه قانون خلاف ورزي باندې کوي زمونږ بیا د نور خلکو سفر اخوا دي چې قرآن د مشاو ورزوم
صافي خیر یسرمونکم چې رسول به تاسو سوء العذاب بد عذابنا یذبحون ابناءکم بل دې کې طالبان راغلي او یذبحون ابناءکم وو نو مغایرت د پام راځي هذا څه باندې چې هغه ډول په چې ټول کار نو سوء العذاب په دې کوم نه جدا شي یذبحون ابناءکم بجدا شي سوء العذاب څه چې مشران چې کوم هغه باندې کارونه کوي سخت کارونه کوي کوم کس په ریټایر شو بوډا و شو کار باندې شته ورې باندې جزیه مقرره او تکور کنه کار نه جوړو پیسې داخله او په عبادت باندې مجبور کړ چې په عبادت نه کوم ځندې به کړی دا راځه او ما څنګه دې سبا کول جلاله پرې اچھا باندې لیکلي کړی د ظالم نبی موسی عليه السلام په تلاش کې 12,000 ماشومان ذبح کړو 12,000 ماشومان او چې خدای په د منظورونو خپل کور کې ورغلا سورې شعرا کې راځي تفسیر ډېر ښکاري او د کور کې تیر کړو او هغه خوراک دم کاوه هغه چې کوم اسکاک دم کاوه هغه په مراتب باندې وسره دا کوم مزه به کوله ډېر ښکارا کوله دا چې یو ته مردار ته تکتی په قصص کې راځي د الله شعیب علیه السلام سره د وخت ولګاو لاس کار وخت ولګاو چې وخت ولګاو د نبی الله صلی الله علیه وسلم بار راځاو بار کوئی تو باندې داره دروازه دا وډا بودا چې څه شروع شوه شعرا کې تفصیل روان دی خیر ويستحيون نساءكم او زندای وای ساتلې زنانه تاسو ولې ځکه د زنانو او د خطرانه او د کاهنانو او د ویلي چې بل اسرائیل کې یو ماشوم پیدا کیږي هغه د لاسه مستا ډېر چپا کیږي ځکه د ماشومان څخه کوي تفصیل دې نه پځې دی راځي وفي ذلكم بلاء او بلیکار تاسو کې امتحان من رب تاسو د رب طرفنا عظیم دوی عظیم د شش لپاره صفت واقع شوه بلا د پاره د امر کې جر مجرور دا فاصله او رانه کې پروانه کوي کوم بلا د پاره ګره صفت واقع شوه بلا مخلوق له د صفت عظیم نه مخلوق له دا صفت څخه مخلوق څخه مخلوق صفت پر څه نشي کولای غیر لپاره فتوا ورو منتا سمادر کړل دا داغه په چې کوم نمبر په چې تاسو یاد وساتئ لکه په اصل پتاوي نمبر موږ یاد ساتل راځي او دا موږ یاد وساتئ چې وایي هغه چا واستلې وسو خلاص په پتاوا ولا كل من لم يميز بين صفات الله 329 سبب بزاجر کړي كل من لم يميز بين صفات الله تعالى وصفات العبد فهو ضال فتاوا علمگیری حاشیہ باندې لګیدل مستقل کتاب دی مکتبہ ماجدیت کوټه والا كل من لم يميز بين صفات الله تعالى وصفات العبد فهو ضال او چې دا مدرس دی مفتی ته شوی شیخ ته شوی شیخ لکه چې بلورم گمراه کوي دا فتاوا بزاجر سبب نمبر 329 یو کم دی خدا سگم جلد فتاوا عالمگیری سره مکتبہ ماجدیہ کوټه 329 دفعه یاد ساتئ یو مطلب اشاره کو مکتبہ ماجدیہ کوټه وایي فرقنا بكم البحر زه په دې شرک فتوا لګې دا کې بنیاد هم دا غواړي چې پوهې نه وإذا یاد به هغه فرقنا بكم البحر شمنګ جدا کو بتا سبانه دریاب فانجيناكم من نجات در تاسو ته واغرقنا آل فرعون من غرق آل فرعون ساوی لیکلي تقریبا ولس لاک کسانو تفسیر ساوی لیکلي ولس لاک کسانو د فرعون چې کله خروج کاوه تفسیر بیا د سزا باندې باندې راځي وانتم تنظرون تاسو ورته کتل یو دا شعرا کې راځي طالبانو دیدار پیغام به مختصر دا چې دریاب ته ورسېدل روسه په صدا پاکستان نور ته خود را پښو بس بعد راو مشرکین چې کله موسی علیه السلام مرګو دي کا سالو کتل کنه قال اصحاب موسی انا لمدركون نو خبير شمخ دریاب ده روسه سره فرعونیان دي مسلح را روان دي څنګه موسی علیہ السلام توئی کلا انما يرقي سيهدين زما زما رب امداد راسله ما ته بلا روکي موسی علیہ السلام الله نبی په دریاب نور ځکه چوڑل کوي هارون علیہ السلام په دریاب نور ځکه چوڑل کوي ورسره صحابه دي نور دي یو قسم دا اعلان نه کوي چې موږ دعوت چلولې یقینا جوړ راځي چې ورته مخلوق سره شي کولای تاسو دې کې یې کوي مخلوق سره شي کولای ورته چې کوم نه
هغه انتظار کې ګوره ته خدای حکم کړو فضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى مخه ته ویلو چې ورته لار مو ته کولاله خدای اوس ادبان ولاړ انتظار کوي مخکې چې ودای مالا بندگان بوته توها مخکې ته وی چې فضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى بیا ادبان د انتظار کوي ورته ځکه چې ادم دغه وخت الله جل جلاله د جګم حکم کو چې او وها بعصاک البحر ستا پر یمسا باندې دریاب وها خدای پاک چې کوم دې کون به کون بادشاہ دې دریاب کوي چې ستا شه زما بندگان دې دریاب بستا په دریاب د خدای حکم ورکړی وي چې جدا شه یا جدا شه او سم سړکونه وروونه به جوړ شي خدای پاک دریاب ته داسې و چې لار ورکړي تاسو چې اوچا چاته وي موسی عليه السلام ته چې څه چلو کته وته چې جدا شلار راکړه د خپل حکم باندې نه ستا بل یم صاحبان دې دریاب وها چې خلکو ته دا پته ولګي چې د اوچ لرګي نسبت د نبی الله سره عصا ته نسبت چا سره ده نو دومره پکې برکت راځي یو گزار ورکو فن فلقا فکان کل فرقین کالطود العظیم دولس لارې ورکړې ولا او تفسیر خازن لیکلي 36 میل شپږ دېرش میله د دې دریای قلزم دریای نیل چوړایي وه یو گزار ورکړ لس زرا مفسرین فرمایي دا قدو موسی علیه السلام باندې په دام سم دومره قدو یو گزار ورکړ 100 لارې ورکړې 12 لارې ځکه چې 12 قبیلې هوا وچلې د دریاب سټاف ارته کوم دا یو چې په دریاب باندې پورې نه وته بلکې په لارو باندې پروت دا بدبختان وای موسی علیه السلام چې کوم دعوت چلولې یې جوړ دریاب نه ولای دی دریاب نه ونه نه په دریاب کنه پورې وته په دریاب پورې ته بلارو باندې پورې نشي کې نه جوړ ورته په ولې نه خو خره پتا باندې رد شو کنه خو نه ورځي او ولاړل صحابه ولاړل دو پیغمبران ولاړل خدای په وته نو چې موسی عليه السلام دعوت وکړه دو پیغمبران یې کې جوړ ورته کنه مخلوق خو څه نشي کولای تاسو دې کې یې خو بدبختان خلک قرآن کې کار کوي قرآن وایي قرآن کې کار کوي یذل به کثیر و یهدی به دیوار لکه سورت یو دسمه سپاره کې سورت یونس کې تفصیل راځي چې کله دا حدیث وره راکنه حتی اذا ادركه الغرق قال آمنت انه لا اله الا الذي آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين مؤمنه کې مسلمان نه وره غټه کلمې وره جبرائیل السلام څخه د کومه غټه هټه راوځه په خپل کې ودا راوچا موزي خرا او سبا د خپل دوستان سره دښمنی کوله لګیا وي خدای راوړي د اوس کلمې وایي چې کوم خپل کې فقط اواز ولا خپل ودا بند کړه بس فغشيهم من اليم ما غشوا واضل فرعون قومه وما هدى یو د ویلو ته وما اهليكم الا سبيل الرشاد شیخ صاحب دې قرآن ته هرڅه یې خره استعمال د استعمال او خو ده لکنه او قیامت ورځ باندې امام دی یوم ندعو كل اناس بإمامه امام مخکې کنه دغه مخکې روانه یقدم قومه مخکې به د قومنا یوم القیامه حکم دې ته به امام دی حکم دې ته به مقتدیان دي فاوردهم النار دغه امام او دغه مقتدیان بس مسره د پیټو په خیر سره دی ورځي دغه مختصر شارټکټ د تفصیل په خیر سره دی زمونږ ته سم سره ملاوي چې نسبت کې څومره کمال ده خو نسبت صحیح نسبت ورته صحیح قانوني نسبت اوس ایسایان دی هغه سره سم نسبت څه کوي صحیح نسبت دی غلط دی بس دارنګ ډېر شیګان دي ځان علي رضی الله عنه ته منسوب کوي نسبت غلط دی دا غیر قواعد خلاف نسبت دي چې کوم دی جوابيان دي موږ محمديان دي نسبت اشتخو غلط نسبت حضور اسلام ورثه فرمایا علیکم بالعمائم فانها سماء الملائکه فارخوها خلف ظهورکم پتا سبانه پټکی لازم بدن پټکی لازم ګرانه پرشتو نه خلا نه خرته وای ته پټکی وای نه بس ویدا دې بدتیان نه خلا وای تاسو ویدا محمدي شو نه جهنم ته ورځي نه به سمه پرشتو نه خلا او دا خرڅه د بدتیان نه خلا وای محمدي دې ته ویل کی یا مخکې زو پاتہ وتا سره لګي چې قران هم نه مانی حدیث هم نه مانی نسبت څه خو غلط نسبت کله ګورې طالبانو خدای پاک زموږ مینه نصیب هم ساده په مصالح تام بلاس کې چې ورغه څومره برکت یو گزار او دولت لاره بیا دې راوي سفر یوم نو نجی کوي بدلې کا لتكون لمن خلفك آیا اوسم پروتس خامردار دغه نه پس بیا چا داونه پر سورې یوس کې تفسیر راځي او رسول سي پاره
وإذ يرجع وأخبارنا موسى وعلى رسول موسى عليه السلام 40 ليلة سوچ پہ دا طالبانو اجمال لیخم دا سده او تفصیل مخی تر شوه ده بس مکی صورت کدا مدنی صورت ده ووعدنا موسى 30 ليلة واتممناها ب10 فتم سو نمبر آیت آراب کے آیت نمبر 142 آراب نتا کتلے دیو کنا صحاوی پتے ورتے کتلے 142 نئے کے لاول سووی دیرش او بیا لس نوری مکمل سنتا گورا 40 دا خو اجمال شو کنا تفصیلی آغا ده دیرش روزی ونی ولی بے مسواک ہوا خود صفائی ولی دے نبی خدای پتہ چی کتاب راکن خدای پتوی چی لس نوری ونی سودا روزی پا حالت کے ماتا سوال کے لکہ در روزدار سوال مالا دیر مزارا کے داغی دا خلی دا گوی مالا دیر مزارا کے اور تا مسواک وحلی غبی ختم شوه دے دے زمانے کے طالبان اس روزار روان دا خدای پتہ انتول تب کے بخشش نصیب کی مجتہدین دی دا منبر سر تروخی جی وی پروجہ کے مسواک کول مکروح دی وی او دلیل به څه پېښ کړه په څه پېښ کړي وګوره مثال سم مسواک هوا ویلاس نور ونی سوي لکه دا وجه اخري سبانه چې دا د خپل دا وی ختم یو دا وی چې کوم نه خپل په وخت لحاظ نه مکروه د طالبانو بدلی اجتهاد ویل کې بدلی اجتهاد د طالبانو نور لذا تاسو په ویل نو لذا کې سړي کړي سحر پټې کې سنت او د ماسپخین نه پس هم سنت ده او شرقای چې کوم د خبره کړه د شوافی مذهب د چې ماسپخین نه پس مکروه ده وجه سبان کړي دلیل نشته دلیل ادله اربعه کې نشته وجه اخري وجه بیان کړه چې دا وی ختمي او دا خلک په فقط له هغه سره مکروه ده نو طالبانو کدا وجه صحیح وي خو نو ویل سم منه کړی دی دا ټول خبره فاده نه راغلی نو ویل سم ویلې چې تا ماسپخین نه پس مو وای مکروه خو دې ته وایي ثابت شي منه دې سم ویل سم چاته نه منه کړی نو چې کتابونه ور خاص کر نور الزام امام صاحب چې کوم دا عقل جواب په عقل سره کوي او نقل جواب قرآن جواب قرآن او حدیث او عقل په عقل باندې دا عقلي خبره ده امام صاحب هغه عقلي جواب کوي ویلا خبره خطا مسواک سره خپل دوی نه ختمه دا خپل دوی نه ده دا چې کوم راځي دا خپل دوی نه ده دا د معده د خالیواله د وجنه د بوی راځي ورنه کدا د خپل دوی سره چې پښمنه د خپل وینځي کنه وینځي بیا صاحب چې مسکین څنګه چل دی خپل وینځي مسواک کوي کنه کوي مې شیخان د غرمه مونږ کوي ټول شیخان دي ناران شیخان جامع د شریعت طریقه دا کوي مسواک وایي کنه وایي نو کدا د خپل رسول الله شوړه کړی سمې د مسواک وهاله ساره ولا بیا ولا پښمنه کې د تعجود د وهاله پر خپل مسواک خو صفایشي وایي همدا وایي مسواکین کې ته مسواک وکړي د خپل لمبه چې کله خپل ورته شي هم دا په راځي معلومه کېدا چې خپل نه بلکې دا سب نه راځي اصل وکم نه مې نه راځي عقل جواب په عقل باندې کوي کوئی بلدا چې دې شرط منسوخ دی کنه ده تر شوی شرطونه منسوخ دي کنه دي نه منسوخ شوی زموږ لپاره بالکل صحابه بیګا جن هر ټیم بالکل وحده شي دا په دې اجتهاد طالبانو خیال ساتي چې تاسو کوم باندې راغلي چې نه کرا خوشبوئی ختمه یو بدبوئی ختمه خطا خبري کتاب او مېلا چې تفصیل روان ده ثم اتخذتم من الا بيتا سوني واسكلرا فخدای اسرا من بعده پس تک موسی علیہ السلام نه کوي تو انتم ظالمون تاسو ظلم کوي کوي په خپل ځان باندې ظلم څه کوي وضع شی فی غیر محله بمحل کار کولو ته ویل کی ظلم نه جامع تعریف ده دا ظلم ولې ځکه سړی چې کوم د عبادت کوي چاته عبادت وکړي سید خدای پاک او دې بت ولا کړو سیده ولا کړو وضع شی فی غیر محله شو ظلم شو تفسیر مکمل بیا د دې په کوم ځای کې راځي توحا کې راځي دا څه جوړ کړو سامری څه نه جوړ کړو سورو دورانه جوړ کړو سامری جوړ کړو سورو دورانه جوړ کړو موسی علیه السلام جراوه کوم تورات کې سمرو سره راځي چې وقال الواح واخذ براس اخي يجر اليه هغه پس سامری توحید اولې دا کار کړی دی راوي بصرت بما لم يبصروا فقبضت قبضة من اثر الرسول وكذلك سولت لي نفسي جبريل السلام دا استقرب الله من خبر ما واسو ما د خپل نفس دا کار خسته کړی کوم نه بس موسی علیہ السلام ته خیره وکړي گفته الله هو کوئی ورته په کوم نه فإن لك بالحياة ان تقول لا مساس بس لا مساس کوئی تبا خلکو ته څه جلا مساس چا چې موږ په دې لګول سم ته په لامه سم ملبوس لوړ باندې راته مخکې چې په دې باندې لګوي خلاص بنا شوی نه له ونه غوډه کې د زناور باندې بدر پدر خاورې په سر ګرځېدل
بيوي دغه دې ګور وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا دې خدای ته اوس ګور چې تا د عبادت کو طالبانو د ډېرو یارانو سره کلی هو اصله حاصل خبرې کړې دا د موسی علیه السلام اختیاري معجزه ده سره درچو دوا چې نو سولې کا صفاکی او دې فرمایله نو حرقنه من بدل سدو سزاوله تاسو ته تاسو کوم چې موسی علیه السلام په اختیار کې دا معجزه نه وي نو بیا الله نو حرقنه به ویلې تاکیدونه په تاسو تخاري تاکیدونه بیا سوي و به فزور کې به واچو بس دغه بشي ولي بشي دا اسی وګړه دې جوړ شنه دا نه ثم لنمسخنه في اليم نسبا في ربك الدرياب ته ورواچو جوړي دې بشي مصر درته پیرا کولې شي رحمان بابا دا کمال نه چې د خاور سره در جوړ کې وي دا کمال نه چې د خاور سره در جوړ کې کمال دا چې د زر نه خاور جوړې کې وایي کمال دا چې د زر نه څه جوړ کې او دا د زر نه خاور نه بابا چې خاور دې جوړې یا څه جوړې دې جوړې کمال نه کنه اختیاري موجوده نه کنه کله ګورې بس تفصیل بیا د خیر سره به ځای ورغلی مختصر واس ثم عفونا عنكم بیا موږ تاسو ته عفو کړل عفو ذکر سر روان دی چې عفو دا غي په سبا باندې توبه بس خبره ده په قتل باندې روان دی اوس دې فقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم كر روان دی عفو قتل باندې شی وو من بعد ذلك فاستدنا لعلكم تشكرون د بار تاسو شکر وباسئ و اذ یاد کې هغه اتانا موسی کتاب چې مور کړهو موسی علیه السلام د کتاب طالبان دا وونه راغلي دی وو دا جمع د پاره ترتیب پکې نه وي د ترتیب نشته والفرقان او فرقان لعلكم فرقان سمونه فرق راوستون کې حق ولا باطل لعلكم تهتدون د بعد چې تاسو هدایت اورسېږئ لعل د خدای په کتاب کې یقین نه پاره راځي کوم چې استعمال شوی د بندگانو د ګمان مطابق و اذ یاد قال موسی علیہ السلام لقوم اخبر قوم دا یا قوم اذا قوم انکم بشکتاسو ظلمتم تاسو ظلم کړی انفسکم بخل ځانونو باندې باتخاذکم العجل فسبب د نیولو تاسو خلرا په خدای سره سامری چوته جوړ کړم لہذا الہکم و الہ موسی دا تاسو خدای د موسی علیہ السلام خدای د فنسیا غلا هرشه کوئی د څه ګرځي بدبخت فتوبوا الى بارئکم تاسو توبه واسه خپل خالق تبارئ سمن خالق قصیدہ بردا شریف دیتا سو لیکن بارئ النسم ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم زمان خالق النسم الى بارئكم الى خالقكم خپل خالق توبه واسه داګه توبه بس قبل ده قتل باندې فقتلوا انفسكم تاسو قتل کوي خپل روریان خودکشي نه دا غواړه اوس بیا په دې سپاره کرا روان دي سمانتم تقتلون سمانتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا نفس امراض د شیخ الروریان سمبل کوم کسان چې دا کار کړی دی هغه تسلیم شي چې دا کار نه کړی هغه پورا راوخلی او سر دی ولا قلم نو سمن خپل روریان قتل کوي انما المؤمنون اخوه خپل روریان قتل کوي براو کې دا واست رحمان چرته برابر نټه باندې راکړه نه خیر ور شراکت اټه باندې راوړل کته ګوره طالبان ذالکم دا کار تاسو خیر لکم تاسو لپاره ډېر بهتر دی ان بارئکم پنځ د خالق تاسو باندې فتاوا علیکم الله جل جلاله او وجود رحمت کی پتا سبانه انه بیشکا الله جل جلاله هو التواب الرحیم دې خطا قبل ان کې او مهربان دی و اذ یاد کیا وقلتم تاسو ویل یا موسی اے موسی علیہ السلام لن نؤمن هرگز یقین نکو لک بتا باندې حتا ترى وخت پر نر الله جهرتن چمغ وې الله جل جلاله بختارا باندې فاخذتكم الصاعقه ان وتاسو لرا چغه جبرائیل السلام تندر आवाज وانتم تنظرون تاسو هغه ته قتل برش نکم کسان اویا کسان دعاویا کسانو چې کوم دغه بیا د خبر ورسره وختاره موسی قومه 70 رجل لنفاق هغه بیا خدای په سره خبره وکړي بیا دې مونږ نه مونږ ته خایې کوم نو جبرائیل السلام به आवाज پټول چپا هو گیا ټول مړ ثم بعثناكم جامن تاسو ژوند کړي من بعد موتکم پس مرګ تاسو نه لعلکم تشکرون د پاره دې تاسو شکر وباسئ ثم طالبان تر اخره پر راځي بیا موږ تاسو ژوند کړي من بعد موتکم دا چې کوم خبيسان دي کنه د اولیاء او کمال نه منکر دي
د اولیاء او د کمال نه منکر کرامت معجزې نه منکر خو حرام توبونه کوي د څه ځګونو کې دی بیا الله ته وایي خو تاسو ماشاءالله روټي خوري طالبان سنیان وایي بوس نه خوري موت مرګ ته وایي کنه وایي چې روح ته جدا شي کنه روح ته جدا شي روح ته وایي مړ شي